بندت الله اختیار ورکړي. کدا عقاید او د علم کلام کتابونو وکته شناغي د علی کی وجل عباد افعال اختیاریه، د عبادو د پاره افعال اختیاریه دي، د خپل اختیار دا کارونه کوي. هر بندا الله تعالی ول طاقت قدرت علم عقل ورکړي دی، په خپل اختیار کدا خ کوي کدا بد کوي. کدی خ کار کوي نو شرع عقاید لیکي وي د الله تعالی په دې باندې اجر او ثواب ورکړي، او کدی په خپل اختیار سره یو بد کار کوي نو د تب الله تعالی په دې باندې عذاب او سزا ورکړي. لا کما زعمت الجبریه، دا څنګه دا لکه جبریو چې ګمان کړی دی چې انسان د پاره د سره اختیار نشته، بس چې څه کوي الله کوي. دا خبره غلطه ده. دا زمونږ د عقایدو کتابونه لیکلي د ټول کائنات خالق او مالک رازق هغه زمونږ استاسي رب العالمین دی. هغه الله چې داغه په ذات او په صفاتو کې داغه سره څوک هم شریک نشته، کاغه اعلی دی کا ادنا دی. هغه رب کریم چې هغه هیڅ چاته په هیڅ وخت کې محتاج نه دی. زمونږ استاد هغه رب چې هغه علی کل شیء قدیر ذات دی. هغه رب کریم چې کله د پیدا کېدو د یو مخلوق یا د کم امر ارادو کې نو په لفظ د کن سره هغه لفظ پیدا کوي. هغه الله چې هغه مشکل کشا حاجت روا دی، هیڅ یو کار پچا باندې موقوف نه دی. هغه الله چې هغه صمد دی، د هیڅ چا پروا نه کوي، بی نیاز دی. هغه الله چې هغه عزیز یعنی غالب دی. هغه الله چې د هغه علم د کائناتو په ذره ذره باندې محیط دی. هغه الله تبارک و تعالی چې هغه په خپل ذات او صفاتو کې یکتا دی. هغه کریم او مهربان رب چې د هغه رحم د هغه په قهر باندې سبقت کړی دی. هغه مهربان رب چې د هغه په رحم باندې په فضل باندې جنتیان به جنت ته داخليږي، او د هغه په عدل باندې کفار او ظالمان به جهنم ته داخل ګرځيږي. په هغه الله باندې زموږ ایمان دی، د هغه الله په قدرتونو زموږ ایمان دی، د هغه الله په تمام صفاتو باندې زموږ ایمان دی. کوم الله تعالی چې د خپل بندګۍ د پاره انسان پیدا ک، پیره پیدا ک، ملائکه پیدا ک، څومره کائنات چې دي دا ټول داغه په ذکر باندې مامور دي، داغه په ذکر باندې اخته دي. هغه الله چې مونږ ته قران کې فرمایي خلق لكم ما في الارض جميعا، اي خلق لنفعكم، مستاسو د نفع د پاره هر هغه څه چې پاک او حلال دي په دې زمګه کې پیدا ک. هغه الله د حضرت انسان د خپل بندګۍ د پاره پیدا ک، د خپل معرفت د پاره پیدا ک. اوس دغه انسان ته الله تعالی عقل، اختیار او شعور ورک. کوم انسان ته چې الله عقل نه دی ورکړي، طاقت نه دی ورکړي، اختیار او قدرت نه دی ورکړي، نو په قیامت کې به داغه سره الله حساب او کتاب نه کوي. نن د په عقیده باندې سو خبرې کوم، دا به د زړه په غوږ باندې اوري، دې ته به لږ ویښ کېنئ. دا خبرې اهمې دي. یو چا غوښتنه وشوه چې داسې د انسان په اختیار باندې یا په کېدو نه کېدو باندې یا د کلمې په مقصد باندې مونږ ته یو څو خبرې وکړه. زه دا خبر هغه طرف ته بوزم، خو اول ستاسو ذهن جوړول غواړم.
ستاسو دا ذهنیت بیدارول غواړم. هغه رب کریم چې انسان پیدا ک، انسان ته قدرت ورکو، طاقت ورکو، اختیار ورکو، عقل ورکو، د خپل بندګۍ عبادت معرفت د پاره پیدا ک. کوم انسان ته چې الله عقل، قدرت یا طاقت اختیار نه دی ورکړي نو هغه سره په قیامت کې حساب کتاب نشته. دغه انسان مرفوع القلم دی، لکه معصوم نابالغه په قیامت کې هغه سره حساب نه ځکه هغه الله هغه سي عقل پوی نه ورکړي، طاقت اختیار نه ورکړي، د سره الله په قیامت کې حساب او کتاب نه کوي. یا لکه مجنون او لیونه د الله عقل نه ورکړي، اختیار نه لري، نو د سره په قیامت کې حساب او کتاب هم نشته. باقی چې دا کم عباد الله پیدا کړی دي، انسانان نارینه دي که زنانه دي، انس دی او که جان پیریان دي، دی کې چې چاته الله عقل، علم، اختیار، پوهه ورکړي، طاقت ورکړي، نو دې سره الله په قیامت کې د بلوغ نه والا تر مرګ پورې د زری زری حساب کوي. په مسله پوه شوي؟ دا حساب به ور سره په څه باندې کوي؟ په دې به ور سره کوي چې ګوره تا ته ما عقل هم درکو، طاقت مې هم درکو، حق مې هم درته واضح کو، باطل لاره مې هم درته وښودله. یو طرف ته مې کتابونه او انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات درولېږل، بل طرف ته مې لاره د شیطان او د ګمراهۍ درته واضح کا. شیطان مې پیدا کو، انبیاء علیهم السلام مې پیدا کو. د شیطان رستو ذریه پیدا شول، د انبیاء کرام وارثان پیدا شو، علماء ربانیین. وخت په وخت باغی تاسو ته حق بیانولو، تا ته لار د جنت هم وښودلې شو، لار د جهنم هم، او تا ته ما عقل، علم، اختیار درک. اوس ته چې په دې خپل اختیار کې دا ښه لاره اختیاروي نو تا د پاره جنت دی، او که ته په دې خپل عقل، اختیار او طاقت سره دا بد لار اختیاروي نو بنده ګورې تا د پاره جهنم دی. په مسله پوه شوي؟ مونږ دغه وایو. دا د اهل سنت والجماعت د عقیدې خلاصه په اسانو ټکو ما بیان کا چې بنده ته الله اختیار ورکړي. که د عقاید او د علم کلام کتابونه وکتې شي نو هغې دا لیکي وللعباد افعال اختیاریه، د عبادو د پاره افعال اختیاریه دي، دی په خپل اختیار دا کارونه کوي. هر بنده الله تعالی ول طاقت، قدرت، علم، عقل ورکړي، دی په دې خپل اختیار کدا ښه کوي کدا بد کوي. که دی ښه کار کوي نو شرع عقاید لیکي وي دته الله تعالی په دې باندې اجر او ثواب ورکوي، او که دی په دې خپل اختیار سره یو بد کار کوي نو دته الله تعالی په دې باندې عذاب او سزا ورکوي. بیا وی لا کما زعمت الجبریه، داسې نه ده لکه جبریو چې ګمان کړی دی چې انسان د پاره د سره اختیار نشته، بس چې څه کوي الله کوي. دا خبره غلطه ده، دا زمونږ د عقایدو کتابونه لیکلي دي.